اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر جس طرح روشنی اور اندھیرا پیدا کیا ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو متضاد چیزیں رکھی ہیں، خیر اور شر کی قوت۔ دنیا کی مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو خوبی اور کمال ہے اس کو لانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر خیر، بھلائی اور اچھائی کو لانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک بنجر غیر آباد زمین ہے، اس کو آباد کرتے ہیں، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہے، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، خودرو گھاس ہے، اس کے اندر اگر اونچ نیچ ہے، ان ساری چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے، برابر کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو پانی دینے کی ترتیب ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ فصل اور یہ زمین، یہ باغ اور یہ کھیت ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے اور زائد گھاس وغیرہ سے محفوظ اور پاک رہے۔ اس میں گوڈی کی جاتی ہے، کیڑوں سے بچاؤ کے لیے سپرے اور دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں، تب وہ کھیت، وہ باغ، وہ پھل یا سبزیاں محفوظ رہتی ہیں اور مالک کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مالک کے گھر میں پہلے غلہ آتا ہے، پہلے سبزی آتی ہے، پہلے پھل آتا ہے، پھر مارکیٹ میں، منڈی میں، دکانوں پر لوگوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ لیکن اگر اس زمین کا مالک اس پر محنت چھوڑ دے، باغ کی خبر نہ رکھے، درختوں کی حفاظت نہ کرے، یا کھیت کی حفاظت کے جو طریقے ہیں اور جس ترتیب سے اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور گوڈی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، وہ محنت چھوڑ دے تو خود بخود اس کے اندر جھاڑیاں اگ آئیں گی، وہ باغ اجڑ جائے گا، اس کے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے اور آہستہ آہستہ درخت خشک ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ وہ خود بھی باغ اور کھیت کے غلے اور پھلوں سے محروم ہوگا اور آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کھانا ہے، اس کو مرغن، خوشبودار، ذائقہ دار بنانے کے لیے باورچی یا گھر کے اندر خواتین محنت کرتی ہیں، اس کی ایک ترتیب ہے۔ پہلے پیاز بھونو، کاٹو، پھر اس کے اندر ادرک لہسن ڈالو، پھر مسالہ ڈال کے بھونو، ٹماٹر ڈالو، پھر سبزی یا گوشت ڈالو، اور ایک خاص ترتیب سے اس کو ایک مقدار میں پانی ڈال کر پکایا جاتا ہے، تو وہ ذائقہ دار، خوشبودار ہانڈی اور سالن تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی چاول ہیں، ایک ترتیب سے پکتے ہیں، لیکن اگر اس پر اس ترتیب سے محنت نہ کی جائے، مثلا گھی کے اندر پہلے پانی ڈال دیا جو بعد میں ڈالنا، گھی کے اندر پہلے سبزی یا گوشت ڈال کے بھون دیا، بعد میں مسالے ڈالتے ہیں، تو وہ ذائقہ نہیں بنے گا۔ ترتیب بدلنے سے بھی وہ ذائقے اور وہ فوائد کم یا ختم ہوتے ہیں، اور
اس کو خوشبودار اور ذائقہ دار رکھنے کے لیے بھی پھر ایک محنت اور ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس سالن کو آپ خوشبودار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بار بار گرم کریں گے تاکہ تازہ رہے، یا فریج اور ٹھنڈی جگہ میں اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سالن بدبودار ہو جائے، کھانے کے قابل نہ رہے، تو اس ہانڈی کو، اس سالن کو آپ رکھ کر چھوڑ دیں، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اس کے اندر بدبو پیدا ہوگی، ذائقہ بدل جائے گا، اور اگر زیادہ دن تک پڑا رہے تو کیڑے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے انڈا پکا کے کہیں رکھ دیا اور بھول گیا، کافی دنوں کے بعد اس کو یاد آیا، وہاں سے برتن جب اس نے اٹھایا، اس کا ڈھکن ہٹایا تو اس کے اندر کیڑے بن گئے تھے، انڈا تھا پکا ہوا اور اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے کپڑے ہیں، زمین کے اندر بیج ڈالا گیا اور اس سے کپاس نکلی، پنبے کا بیج ڈالا گیا، کپاس نکلی، اور اس کے اندر اس کے وہ بنٹے کی طرح دانے پیدا ہوئے، ان کے اندر پھر روئی بنی، پھر اللہ کی قدرت سے وہ پک کر وہ بنولا کے دانے اور کپاس کے دانے وہ پھٹ گئے، 3-4 ٹکڑوں میں وہ پھٹ گیا اور روئی باہر آ گئی۔ تو اس کھیت کے اندر انسانوں نے روئی کو چنا، پھر صفائی کے لیے وہ روئی گئی، صاف ہو کر پھر اس کے دھاگے بنے، پھر دھاگوں سے ایک اور مشین کے اوپر ان کو منتقل کر کے کپڑا بنا گیا، تانا بانا، دھاگے 2 طرف سے چلتے رہے، کپڑا بنتا گیا۔ پھر وہ کپڑا دکانوں میں آیا، ہم نے خریدا، درزی کو دیا، اس نے اس کو قینچی سے کاٹا، استری سے گرم کر کے اس کو ترتیب سے جوڑا اور الگ الگ ٹکڑوں میں اس کو کاٹ کے پھر سیا، سوئی اس کے اندر چبھی، پھر سوٹ بننے کے بعد درزی نے پھر اس کو استری کیا، آپ نے گھر میں، درزی نے شاپر میں ڈال کے دیا، گھر لے کر آئے، اور گھر والوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پھر تھوڑا سا گنجلک ہو گیا، اس کے اندر سلوٹیں پڑ گئی ہیں، اکٹھا ہو گیا، پھر اس کو تھوڑا سیدھا کرتے ہیں، پھر استری ماری گئی۔ اتنے مراحل سے سوئیاں چوبی، مشینوں کے اندر سے وہ گزرا، گرم استری سے گزرا، تو وہ کپڑا آپ نے، میں نے زیبتن کیا جی۔ لیکن اگر کسان محنت نہ کرتا، روئی پیدا نہ ہوتی، اور روئی چننے والے محنت کر کے اس کو اکٹھا نہ کرتے، اور مشینوں سے روئی گزر کر اس کی دھنائی صفائی نہ ہوتی، پھر مشینوں سے گزار کر دھاگے نہ بنتے، کپڑا نہ بنتا، درزی کی قینچی اور اس کے مشین کی سوئیاں اس میں چبھی اور استری کے نیچے سے گزرا، ان تمام مراحل سے اگر یہ نہ گزرتا تو میرے آپ کے بدن پر یہ کپڑا آتا نہ آتا۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ بیان پشتو میں کیا جائے، پہلے اطلاعاتی اردو کی، ٹھیک ہے، جیسی تشکیل ہو انشاءاللہ۔ نو عرض میں دا کولو عزیزانو چی ہر سیز مجاہدی مراحل و نتیریگی اغا قیمتی جوڑی اور محنت سے پکم سیز باندیوشی اغی کی خوبی اور کمال پیدا کی گی، صفات پیدا کی گی، اور کا محنت پیو نشی آغا سیز بے قیمت ہے، بے کمال ہے۔ ذاتی کمال بالذات سے کم ہستی کی کمالات تھی، اغتا دا حس سیز ضرورت نشتا دے، صفات داغ پا ذات کی دی، طول صفات مجموعہ دا کمالات دا خوبیان مستجمع لجمیع صفات الکمال، واجب الوجود
حی قیوم اول و آخر، هغه کوم ذات دی؟ هغه هم د الله ذات دی. هغه چانم کمال نه دی اغشته، چانه هم سن دی اغستی، داغه په ذات کې انک حمید مجید. اے الله ته په خپل ذات کې د ټولو خوبیانو مالکی، هر قسمه بزرگی تعالی رخایي او ستا په ذات کې موجوده ده. نور څومره چې مخلوقات دي، انبیاء، فرشتي، جنتونه، اسمانونه، زمکه، او په دې کې چې څومره انسانان، جنات او مخلوقات دي، داغي خوبی، داغي کمال، داغي صفات دا ذاتی نه دي، عطائی دي. الله پاغي کې خې دي، الله ورته ورکړي دي. نو ما دار سکولو چې دا مالوچ دا په پټی کې مهنت شو، هغه نه پومبا وکړلې شو، مالوچ تی وروته، تارونه جوړ شو، کپڑا جوړه شو، درزي هغه ګندله، قینچیانی، ستنی او ګرمي استریانی، د دینه دا کپڑا تیر شو. نو له زمون په بدن باندې رااله دینه مونږ ته عبرت ملاويږي چې کته ځان نه قیمتي جوړه. دا کپڑا د فارسی شعر کې فرمای او دا مالوچ دا چې د مختلفو مرحلو نه تیر شو، نو بیا دا د انسان د بدن زینت جوړ شو. لباسا یواری سوآتکم وریشا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. اے د آدم علیہ السلام اولاد، مونږ تاسو ته درکړې دی لباس چې دا پټي ستاسو شرمګه، واجب الستر اعضاء، بدنم پټي، او د آرائش او د زینت ذریعہ هم دا لباس دی. انسان چې بربندي هغه بدرنګ لګي، او چې لباس کې پټ شي نو هغه خسته لګي. الله جل جلاله مرغانو تم لباس ورکړي دي، زمری ته هم لباس ورکړي دي، داغه په بدن یو کمبل ده، برګه یا زیړه یا سره بخنه، مختلف رنگونه، او داسې کمبل ده چې هغه د جون د پیدا کېدون تر مرګه نه زړیږي نه شلیږي، خو مضبوطه ده. زناور ته سرمنی ورکړي دي، مرغانو ته وزري او دا پرونه او بڼي ورکړي دي، داغي دغه لباس دی. انسان ته جامه ورکړي ده، د ټولو نه بهترین لباس او شکل انسان ته ورکړي دي. او کته دا غواړي چې دا لباس خراب شي او شلیږي، نو بس پرېږي د یو طرف ته وغورځو، خاورو دوړو کې به پروتي او رورو به هغه وینو خوري، یا به چنجیو خوري، یا به خپل زوړ شي او ختم بشي. او کته وی چې دا لباس خیرن شو، بیا زما په بدن باندې اقصی صفا ستر راشي، نو بیا به د مجاهده کوي. په ماشين کې به په ګرمو بو کې به زنانه تاوي، رګړه به ورکی، دوبي به پکانی باندې ټکای او وਹੀ به بیا به د پنور کې اوچیږي، بیا به په ګرمه استری والے کی، اغه نفس بستا په بدن راځي. نو انسان ته غور وکا چې دا عمارات وګوره، په دې کې دا مختلف سيزونه وګوره، دا لرګي وګوره، دا ټول د مجاهدی د مراحلو نتیر شوی دي، په دې مهنت شوی دي. د ځنګل نه یو کګوګه ونه چا اوري بلا، هغه کې خاخونم دي، پتیم دي، پوستکیم دي، او کګم دا هغه بیا کا هغه سي کګوګي او اوی چې زننې غیګم هم کګبای ما او دې حالت کې به ما نه پوستکی ما خوا کو، ما مسیرا او ما په اور باندې مگر مو نه غوامه ما سرګوده کې مونږ لیدلو د بانسونو التباغونه ډیر دي، د بانس نو هغه کاګه بانسونه چې بیا بټای دي داغه لاندې اور بریږي او پاغي باندې تاوي، نو هغه کوګ بانس هغه اور سره ګرمېدو سره هغه بیا نیغ شي. نو کوس دا لرګي وای چې زه کوګي ما په اور منی غو ابم کوګ پاتې شي، او ما پرنده باندې او په عرب باندې مسیره ما نه تختیمو باسه، زه دا تکلیف نه برداشت کوم، نو داغه به قیمت نه لګي، اب بیا ټوکړی کی او په تبر باندې به دړی کی او 200-300 روپے من بخرسي. خو کاغه دي ته غاړه کی دي چې زه قیمتي جوړېږم، چې زه
د جمعات منبر شمه، په ما باندې دین بیانی، او زه د بادشاهانو د مالدارو خلکو مسند شمه، زه د ناوی او د زلمی پالنګ شمه، او زه د یو بهترین محل او د کور فرنیچر شمه، زه د قیمتي جوړ شم. اگر چې مراحل د مجاهدی په ما راځي، نو بیا به هغه وروړي، اول به تینا هغه خاخونه پریږي، بیا به ولا کوګواله لريږي، بیا به تی پوستکي وسيري، بیا به په ارو باندې تختی کی، بیا به تیز نور تواچی چې دا اوچ شي، بیا به رګړی ورکی، پالش کوي، به بیا به پکې میخونه ټکوي، بیا به رنگ ورکی. څومره مرحلونه دا تیر شو دا لرګي، مختلف ماشینونه دي. دا منبر څومره خسته جوړ دی، دی کې دا بهترین لرګي لګي دي، او دی کې دا کوک زیم دی، دا ګول لرګي دی، دا خو اسی نه دی جوړ، په ماشین باندې سیرل شوی دی، رګړی ورکړی شوی دی پر اګمالونو په ماشینونو، اله دا قیمتي او خسته شکل د دې راغلی. نو دا معمولی سیزونه د مجاهدین بغیر قیمتي نه جوړیږي. انسان چې د ټولو مخلوقاتو نه افضل دی، اشرف دی، محترم او مخدوم دی، یقینا چې دیوم د مجاهدین بغیر با کمال، با صفات او قیمتي نشي جوړی دی. دغه چې کوم شر دی دا به ختمي، دغه چې کوم خیر دی دا به غلبه کوي، ځان کې به خیر رنگ راولي او د شر بدیت به د ځان نو باسي. دې د لپاره مجاهده ده. شر په هر چیز کې بذات موجود دی، پیدایشي لحاظ سره، او خیر پاغه کې نشته دی، ما سوا د دوه مخلوقاتو نه چې هغه کې خیر دی، انبیاء علیهم السلام او فرشته، په دې کې شر نشته، خیر دی. نور پیریان دي، انسانان دي، عام مخلوقات دي، هغه کې شر دی. د یو سپی تربیت وشي، هغه کې شر دی، هغه غپیږي، حمله کوي، چک لګي، خو چې دا غي تربیت وشي او هغه معلم شي، مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله الا کلب صید او ماشیه. قرآن او حدیث کې د دې ذکر راغلی دی. حفاظت د پاره تیار کو، نو د مالک په اشارو باندې بیا غاپی زیم او رازیم او ټول شپه وی خمی، او د مالک په اشارو باندې هغه ښکار په سیمندم وای، او چې واپس ورته आवाजو کې ښکاری خلو کې اشارو کې چې پریدا غرزي، حالانکه تازه غوخه ده، سوې نیولې ده، سوې یادا سي مرغوبه تازه غوخه ده، او هغه پریدي یا خلو کې روړي په خپل نخري، مالک ته کیدی. دا دغه وفاداریم دا تربیت شوی دی، وفادار شو. او که عام سپیوی هغه ته د لسړی چغي وای، هغه خله نو چته، هغه غسیس خوري او خله کې به وړي، چرګونی و بل شي ونیو، هغه د چانه مني. خود د تربیت شوی دی، دا قیمتي جوړ شو، دا سپه د قیمت لګي، خرسيږي. قیمتي سپي په لکونو کې خرسيږي، بعضی سپي بار ملکونو کې. د ښکاری سپي دی، د ساتل جایز دی په شریعت کې. اسی چې چا کرا شوقیا سپي یا تصویری، د بخاری شریف روایت ده، هلته د رحمت فرشتي ناراضي، او روزانه یو حدیث کې یو قیرات، یو غټه پیمانه ده، بل حدیث کې 2 قیراته، وزن برابر د دغه کور د خلکو د نیک اعمالو ثواب کمیږي، محروم کیږي. خو چې کوم سپه د ښکار د پاره دی یا د حفاظت مجبوری ده، ځنګل کې د سړی غیر محفوظ دی، یا د زناورو د حفاظت د پاره شرمخان راځي، ګډي چیلې دي، ساتلې د سپه د دې اجازه شته په حدیث کې. نو دا سپه قیمتي شو، شرعاً د دې د ساتلو اجازه ته، او دا خرسیږي، او دا د مالک په نظر کې مخده د دې هغه حفاظت کوي، خوراک ورته ورکي، او د خکار هغه ذبح استراری کی رااله، بسم الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ویلو،
او ښکار پسې پریخون کې مسلمان دی، کلمه ویلی و او هغه ښکار زخمی کو مالک ته چې را رسول او هغه غینه مخ کې مړ شو، نو دا د ذبح استراری په حکم کې راځي او دا جایز دی، حلال دی چې وینه ته نوخ کی. دا سپه د چاړو قائم مقام شو، د دا غنیول او شلول دا د ذبح قائم مقام شو. د تربیت مراحلو نتیر شو. او بیا داسیم سپیشتا چې هغه باندې مولانا روم فرمایي یو سپیو یو الله والا روته د خپل زینا ذکر ډیر کړو پاغه باندې نظر واچولو، هغه سپی د ټولو سپو مشر شو. ټول سپی با هغه چولی دو په ادب ورته چاپیرا کې ناست او غفل بینه داغه په مخ کې. الله جل جلاله په زناورو کې احساس او ادراک اخیدي او اثر قبل ولد ماحولنا. او دا اصحاب کهف سپی خو مشهور دی، دا خو قرآن کې ذکر دی، وکلبهم باسط ذراعيه بالوصید، چې دا الله والو صحبت ته دا سپی لاړو نو دی به انسان جوړیږي، هغه سره به جنت ته ځي. نو انسان د پاره زما محترمو د اصلاح ډیر ضرورت دی. چې اصلاح نشوه نو دی بیا کوګ لرګي دی بیا د زنګل یو عام خام لرګي دی بیا د سیزلو دغه لرګي په تنور کې د دنیا سوځيږي. او کده کوګو د عقیده د عمل د عبادت د اخلاق د سیرت کردار هغه د شریعت مطابق جوړ نه کوګ وګ لاړو د دنیا نه. مرګ نه پس خو ارسړي نیغ شي کنه، هغه د مارو د منګکوي د منګکوري دوستی وانو یو سوري کې به وسیده یو سوړه کې، نو چې منګکوري به کله رالو نو مار به کوګ وګ پروتو، نو هغه به ورته ویل یاره لګ نیغ پروزا ویل ماته لارم بندې ته چرته نیغیږم کنه همیشه کوګي. هغه ویل دا زما فطرت او زما مجبوری ده چې چل او بلکې زهر منتقل کول داسې کوګ وګ یا داسې راغون شي د جلیبي پرنګ او یا کپروتم وینو لګ ډیر کوګ وګي بالکل نیغ نی. نو یو ورځ چې منګکوري رالو هغه سوړی تا کوړه نو مار بالکل نیغ پروتو، نو خوشاله شو چې یاره نن خو زما خیال ساتلې دی او کوګ نه دی، ما ته بتلو راتلو کی تکلیف نی. نو بیا هغه چې سپنجه منجه ور سره لګولې داس حرکت کړي دی نو هغه مړو ویل اوه ویل یاره مرګریا ویل نیغ خوشوي خدا مرګ نه پس نو دا مرګ نه پس خو هر سړی نیغ شي، په کفن کې نیغ پروتي په قبر کې او ویزنیغ شو. غړ غړ باغیان نافرمانا دغه وخت کې بیا توبه باسي. فرعون توبه وکړه، آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، زه توبه باسم. جبريل امین بعضی مفسرین لیکي خله کې ورته دغه دریا باغه خټه ورو منډله چې الله رحم الراحمین دې ظالم دی وخت کې رجوع کا، اگر چې ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، قانون دی چې د مرګ او د ځنکدن حالت شروع شي عذاب راشي بیا توبه نه قبلي. نو الله فرمایل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، استتوبه باسي چې مرګ دی ولیدو د مرګ فرشتي د جن نه امید شوي استوبه قبلينا دا غینه مخکي مهلت سانس او چانس دا دواړه دي. او مونږ ته پته نشته سو کاله مخکي مولانا عدنان کاکا خیل سے بیان کې اعلانم بیا کړو، یو ځل فرمایلی دلته کې اجتماع شو او مراقبه د مرګ شو د شپې سحر بیا مولانا دا فرمایلی دا واقع بیان کړی و. یو ملګری او رکشا چلولا هغه مراقبه کې مو جړاګانی دعاګانی ماشاءالله سړی ګنا نه صفاشي، حدیث کې موجود دي. هغه چې کور تتلو رکشا کې د شپې مجلس نه بعد دغه جی ټی روډ ته چې رسیدو نو هغه مخه په ټرک رالو گاڑی رالو ویوالو پزې غریب مړ شو.
نو ګوره هغه ته دا یقینو صحیح سالم چې زما لږ وخت پاتې دی، زه به زما د مرګ مراقبه مې وکړه او دا اوس په ما را روانه ده دلته چې زه به مرمه، ماله به غسل راکوي، کفن راکوي، کور نه به مې جنازه وځي. هغه سره شو. نو د زندگی صفته ده کیا بھروسہ ہے زندگانی کا فقط ایک بلبلا ہے پانی کا. د بڑبڑقې پرنګي انسان داسي ناپایدار دی. نو زما محترمو د انسان په ذات کې شر موجود دی. کدی ځان کوګ غواړي او ځان نه جاهل جوړي، جهالت او شر دا دواړه خبرې په دې کې موجود دي پیدایشي تور باندې. دې ته د مهنت ضرورت نشته دی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم. الله تعالی سورۃ النحل کې فرمایي ما تاسو د مور د ګیډو نه روخ کړي، پیدا مې کړي. لا تعلمون شیئا، تاسو هیڅ نه پیژندل، هیڅ پته درته نه و، خو الله پاک د علم او د جهالت نه دراوتو اسباب تاسو ته درکړ. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، خدای تاسو ته غوږونه درکړ، قوت سماعت، د اورېدو طاقت، او سترګې او زړه. حدیث شریف کې راځي چې دا غوږ داسې دی د زړه لپاره لکه څنګه چې پیک وي، اردو کې ورته قیف وي، موږ ورته پیک وایو غالبا پښتو کې. د پیک په ذریعہ باندې د قیف په ذریعہ بوتل کې تیل یا اوبه یا څه شی چولې کیږي. هاجي تنګي خلی والا لوخي هغه د لپاره پیک وي، د پیک خله کولوي، لاندې ټوټي نری وي، هغه کې هغه چولې کیږي او بوتل ترسي. حدیث شریف کې راځي چې دا غوګونه زړه د لپاره د پیک پرنګي دي، د دې په ذریعہ باندې زړه ته خبره وررسي. او سترګې چې دي والعين مقرة، نو دا هغه خبره او هغه سیز هغه په زړه کې پاتې کون کې دي او مضبوط کون کې دي. سترګې په سترګو باندې سړی ویني، په غوږونو باندې اوري. دا د هدایت هم لاري دي او دا د گمراهۍ هم لاري دي. که تربیت ته کو او د دې دریو لارو د حفاظت کو، سترګې، جبه، غوږونه، لب بندو، گوش بندو، چشم بند، گر نبینی نور حق بر ما بخند. خپل غوږونه د حرام اوریدلو نه بند کا، خپل سترګې د حرام کتو نه بند کا، خپل جبه او شونډې د حرام وینا نه بند کا. کله الله تعالی د تجلیات نور او رڼا دی پزړه کې نه لیدا، په ما باندې خندا چې تا غلطه او بی بنیاده خبره کړې و. دا د عارفینو کلام دی. نو کته دا واړي چې په ما کې د جهالت د تیاری پځه د علم رڼا راشي، او معنا شر اوزي ما کې خیر راشي، اخلاق راشي. اخلاق د یقین په بنیاد باندې خکی، او یقین د الله والو په صحبت کې پیدا کی. دین بغیر دین، تربیت او اصلاح ناممکنه ده. الله جل جلاله دنیا کې هر سیز د پاره زین او اسباب پیدا کړی دي. د سرو زرو غرونه او داغي معدنیات شته، د سپینو زرو شته، د مالګي معدنیات شته. کیوړه یو زید زمون په دې ملک اغلته کې غرونه دي، ډېر لوی ذخیره ده د مالګي. دغه سي په غرونو کې الله پاک کویلای خدا، پس مکه کې پټرول او سسي خېدي، تانبا او ګیس. دغه سي الله جل جلاله د انسانانو د تربیت د پاره زینه خېدي، د خیر معادن او د خیر مراکز هغه د زینه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکات او بهقی کی راضی ابو رزی رضی الله تعالی عنہ صحابی دی. هغه ته فرمایل چې اے ابو رزی، تا ته د دین بنیاد او د دین د ټولو شعبو، د ټولو احکامو د صحیح کېدو او د یو ځای کېدو او د اصلاح یو بنیادی خبر او خیم. علیک بمجالس اهل الذکر
ته په ځان باندې لازم وګرځوا د ذکر کوونکو مجالس دې ته ځه. او کله چې ته تنهای نو ته د الله تعالی په ذکر کې زیات نه زیات ځان مشغول ساته. او یو صحابي تاسو کو ایو الناس خیر، ټولو کې بهترین انسان ویل چې دا چا عمر زیاتی عمل خسته. بیا تاسو کو ایو العمل افضل. ګوره دا دې کې مونږ ته سبق ته چې مربي پکار دی، استاد پکار دی. صحابه کرامو به سوالونه کول، نبی علیہ السلام به داغي تزکیه کوله، هغه ته به جواب ورکولو. دې کې علم هم دی، دې کې تربیت هم دی. څنګه چې په مدرسو کې علما علم خي، دغه سي اهل الله په دې روحاني مراکزو کې تربیت کوي او تزکیه کوي. نو حدیث شریف کې د دواړو د مجالس او اهمیت، فضیلت او ترغیب راغلي دي. تاسو د علماو مجالس اختیار کړئ، تاسو د اهل الله مجالس اختیار کړئ. الله جل شانه به تاسو ته حکمت نصیب کړي. او حکمت په دوه صفاتو باندې ملاويږي. مشکات شریف کی راضی حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ته چې د دې په نوم باندې یو 20مه سفاره کی صورت هم ده. د الله یو مقرب بندو، د مقربینو ذکر نمونو سرم قرآن کی راغله ده. لکه حضرت زید رضی الله عنه صحابی نوم راغله ده، حضرت مریم نوم راغله ده، د عیسی علیہ السلام د مور د انبیاء نمونه دي. دغه سي د لقمان حکیم نوم راغله ده. او اذ قال لقمان لابنه سوره لقمان کې اغینه چاته پوسو کو چې تا ته د دومره اوچت فضیلت او کمال او حکمت څنګه ملو شو؟ هغه فرمایل چې په دوه خبرو، په دوه صفاتو، یو صداقت او یو امانت. زه چریم دروغ نه ویم، په عقیده کې رښتونه ما، په عمل کې رښتونه ما، چې سمې پزړی کې هغه می په جوی په دې کې رښتونه ما، په تنهایی کې چې څنګه يم د خلکو په مخ کې ما غسیما، او د خلکو په مخ کې چې څنګه یم هغه سي تنهایی کې کوم. کم بنده چې د خلکو په مخ کې څنګه مونږ کوي هغه سي تنهایی کې وګد مونږو کې وګدي سجديو کې توجه سره ذکر وکي. الله فرشتو ته وی چې دا زما بنده صادق او رښتونه دی، د خلوت او جلوت یو دی، د خلکو پروا نه کوي. ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی، آخرت میں نیک نام رکھے خدا، اس جہاں میں میری بدنامی سہی. ټول دنیا دی تا سره زدی تنهایی ما خیر دی، خو چې یو الله ما سره دنیا کې دی زه بدنام یم، آخرت کې دی ما خدای نیک نام کی. د مخلوق پروا مکو چې هغه ستا تعریف کوي که مذمت کوي، تعالی صدر کوي که نه در کوي. امید او خوف، طمع او خوف یره دا دواړه الله سره چی شي، دا صحیح یقین دی او دا صداقت دی. نو زما محترمو د اهل الله صحبت ته چی راشي، الله پاک مونږ ته حکم راکو تقوا اختیار کړي او صداقت ځان کی راولي. د دې دواړو زینه امراته خل الله پاک ها الله دنیا دارالاسباب پیدا کړی دا، هر چیز د پاره یو سبب دی. کته بد جوړیږي د بدو صحبت ته لاړ شي، په ځان مهنت وکوا، او کته خ جوړیږي په ځان مهنت وکا د نیکانو صحبت ته راشه. کته ګټه او یا لوټه د صحرای په صحبت د اولیاء او بګو هر شي. دلته په انسان کې تواضع پیدا کیږي، دلته عبدیت او فنایت پیدا کیږي، او دلته انسان کې اخلاق او سیرت پیدا کیږي. ځکه مونږ د دې دعوت ورکو او دا اجتماعات کیږي. الحمدلله زمونږ دلته د دارالایمان کې دا سالانه اجتماع شروع شوی د ماسپخین نه، او زمونږ دلته د راتلو مقصد د مسلمانانو رونو، د علماو، د اهل الله زیارت، ملاقات او دغی صحبت ته.
کوم ځای چې مسلمانان یو ځای شي هلته خیر او رحمت راوریږي، کوم ځای کې چې علما یو ځای شي هلته رحمتونه نازلیږي، کوم ځای چې اولیاء وي هلته الله جل شانه رحمت نظر سره مجمع ته ګوري. او په اولیاء چې کوم برکات نازلیږي، فیوزات، تجلیات، هغه نه د نور زړونو تم هغه نور او رڼا او رحمت منتقل کیږي، ټول ته نه مستفید کیږي. که یو سړی دلته یو غټ بلب ځان ته ولګي نو چې کوم چاپیره خلکی هغه تم رڼا ملاوي. که یو مجلس کې یو پکې یو میلمه ته ولګي نو میلمه سره مجلس کې چې څومره هغه تم هوا ملاوي. دغه سکه ژوند دی او کمړ دی د الله نیک بنده سره دی، که قبر دی، که ور سره دی کور دی، که داغه صحبت ترالی کوم رحمتونه چې هغه باندې نازلېږي، یقیني خبره ده چې هغه نه بستا جولم ډکیږي او استاد زړه داغي په برکت سره منور کیږي. نو زما محترمو، مهنت د څه لپاره دی؟ مهنت انسان جوړېدو لپاره دی، مهنت اخلاقو لپاره دی، مهنت کمال حاصلولو لپاره دی، علم حاصلولو لپاره دی. او حدیث شریف کی راځي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان رور ملاقات د لپاره روان شي نو فرشته ورته الله لاره کې کینی وي، ته سلا غلطزي ستاسو دنیوي حاجت ته نه، قرض ورکول دی، اغستل دي ته نه، څه معاملې ده وینا سلازي صرف د الله رضا ده لپاره. نو فرشته ورته وي چې ستاسو اتله با برکت دي او الله جل شانه تا سره دغه سي محبت کوي څنګه چې ته د الله دی بنده سره محبت کوي. مونږ ټول ته الله پاک دا فضیلت را کړی دی. دینی مجلس تتلو سنت ته ثواب دی. پیسې چې ته خرج کې او راضي او تکلیفات او چته د سورلو په یو روپے ته د 1,00,000 روپو ثواب الله پاک درکړي. دا یو ماخام او سحر چې ته دلته تیر کې شپاو کې دنیا او ما فيها نه د شپستا افضل ده. دا حدیث کې راغلي دي، دا کچه خبرې نه دي، پخې او ډېری اوچته خبرې دي. او بل روایت کې راځي چې الله جل شانه 80,000 فرشتي دغه بنده سره یوځای کی، څوک چې د الله یو نیک بنده ملاقات لا دغه زیارت د پاره روان شي. ګوري څومره اوچته مرتبه ده، څومره ثوابونه دي دې مجمع کې، دلته راتلو کې، دلته کې ناستو کې. الله اکبر. مونږ اندازه نشو کولای زما محترم. نو دا زمونږه خوش نصیبی ده، دا زمونږه سعادت ده، په خپل ځان باندې احسان ده او د خپل تربیت د پاره مونږ راغلی یو. څومره چې زمونږ د زړه د کاسا او د جام او د لوخه نیغ وي او دې کې چې څومره طلب وي داغي مطابق به مونږ ته الله پاک خیر او رحمت نصیب کوي. ښا نو مونږ دې ځان نه طالبان جوړ کو، اخستون کی جوړ کو او الله طرف ته دې متوجه شو او دلته دې خبرې نه کو، دلته دې خپل وخت قیمتي جوړ کو، خپل ورونو سره دې اکرام کو. د الله د بنديانو صفات دادي چې داغي په خپلو کې محبتي مواخات نبی علیہ السلام قائم کړو مهاجرین او انصار کې. انما المؤمنون اخوه، پورا اسلام از د کول لراغلیو، اخوت او محبت از د کول لراغلیو. ستا چې د بندګۍ ترتیب صحیح شو الله سره به محبت او نسبت قائم شي، تاکي چې اخلاق رالو، مروت رالو، تربیت د خپلو کو، نو بیا بندیانو سره به مستا معاملې ټیک شو، محبت به پیدا شي. او الله ته دا دواړه خبرې مطلوب او محبوب دي چې ما سره محبت او صحیح تعلق قائم کړي او خپلو کې محبت او صحیح تعلق قائم کړي. الله سره محبت د پاره عبادت دي او خپلو کې اخلاق او حسن معاشرت دي. نو څنګه چې ما مخ کې عرض کو چې دا مختلفو مراحلونه دا کپڑا تیر شوی دا مجاهده کړی دا لرګي تیر شو مجاهده وکا، دغه سپسمکه باندې مهنت شو، باغ و بهار پکې رالو، ګلونه پکې رالو، دغه سي مونږ به د خپل زړه پسمکه باندې مهنت کوو چې په دې باندې د الله د رحمت باران وریږي او د دینه خسته عبادت، خسته خیالات، صفا سترا اخلاق او خسته خبرې
او خسته عملونه زمونږ د سترګو نه، زمونږ د ژبې نه، زمونږ د غوږونو نه، زمونږ د لاسونو نه، د ټول بدن نه د الله تعالی احکام صادر شي او ښه عملونه د دین صادر شي او راوځي چې د الله تعالی د رحمت ذریعہ وګرځي او دغه د خوشاله او د رضامندۍ ذریعہ وګرځي. د انسان په زړه کې کلمه ده او توحید ده او کلمه طیبه یو شجره طیبه ده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه. د دې جرړې اصلها ثابت، پس مکه کې مضبوطی دي، وفرعها فی السماء، او د دې څانګې او شاخونه په اسمان کې خواره دي. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہمیشہ دا خپل میوه ورکي. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. که غمگین او که خوشاله، که یخنی ده او که گرمی ده، که بازار ده او که زنگل ده، او که کور ده او که سفر ده، هر ځای کې د الله یره، د الله محبت، د الله احکام ته نظر او توجه چې الله را نه ناراضه نشي. هر ځای کې به د مسلمان د رښتونی بنده دا جذبوي او دې طرف ته به توجه زمارو. پاکیزه کلمه دي چې ویلا، ستا زړه پاک شو، ستا بدن پاک شو او دې سره ایمان تازه کیږي. جددوا ایمانکم بقول لا اله الا الله. دې سره دا د زړه ثقل دی، ثقاله ده، د زړه زنګ دې سره لري کیږي، د الله محبت دې سره پیدا کیږي. فذكروني اذكركم، تاسو زما ذکر کوئ زه تاسو یاد کم، په مغفرت سره، په رحمت سره، په رزق سره، په علم سره، په اخلاق سره، په رحمتونو سره زه تاسو یاد کم. د الله یادول دادي دنیا او آخرت بم خسته کم. ان تنصروا الله ينصركم، د الله د دین مددگار جوړ شي، جمعتون آباد کړي، مدرسې آباد کړي، اولیاء الله سره یو ځای شي، دی آباد کړي، الله به تاسو آباد کړي، تاسو مدد وکړي. نو الله وی چې کوم تاسو د کولو کار دی، ایاک نعبد، مونږ ستا بندگی کوو، تاسو زما بندگی وکړئ، زه تاسو مدد کوم. تاسو چې کوم کار دی هغه وکړئ، خپل ځان کې صفات پیدا کړئ. الله جل شانه با چې کوم وعده کړی دا تاسو مدد وکړئ، تاسو مدد وکړئ. حضرت معاذ رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایل چې اے معاذ، ته پیژنې چې د الله حق په بندیانو څه دی؟ یا رسول الله فرمای ولدا دې چې داغه بندګیو کې هغه سره شرک نه کی. بیا فرمایل تا ته پته ده چې د بندیانو حق په الله څه دی؟ یا رسول الله فرمای وی فرمایل چې په الله باندې د بندیانو حق تا دی چې هغه داغي بخنو کی هغه ته جنت ورکي. نو مونږ به د خپل حصے کار کوو، الله محتاج نه دی، مونږ محتاج یو. الله پاک به بیا دنیا او آخرت زموږ خسته کی. نو ځان باندې مهنت کول دي ښا، دا د مهنت زین دي. دلته د مهنت ترتیب تاسو ته خود لکېږي او اعمال کیږي چې پاغي سره زموږ اخلاق کیږي او زموږ د بدن او زموږ د قوتونو نه خیر بخوريږي ان شاء الله. قران او سنت دا دوه خیر الله پاک مونږ ته نصیب کړی دي چې دا مونږ را مضبوط ونیسو او په دې باندې عمل وکړو. خو دې عمل او مضبوط نیو د پاره پس لکه یو قوت پکار دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي ما كانوا اکثر منا صياما صلاه ولا صياما ولكنه شيء وقر في القلب. د صحابه روجي او منځونه مونږ نه زیات نو، پنځه منځونه ډیر شروجي داغي پسړه کې یو جذبه وا د الله د راضي کولو، یو دردو همیشه با داغي دا فکر او چې الله څنګه راضي کړي. مستحبات او اهتمام به کولو، دومره چې نن موږ د فرض اهتمام نکو، ځکه چې مستحب هم د الله د رضا او عمل او ذریعہ ده. نو ځکه اغي ډیر اوچت لاړو، موږ هغه بلندۍ ته نه رسو، موږ هغه جذبه نشته. دا جذبه به د اهل الله او صحبت سره پیدا کیږي، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. دا اللہ والو سره دا دولت ملاویږي. حضرت مفتی صاحب زیده مجدوم
هلته تشریف راوړو جناب نګر ته د ختم نبوت کانفرنس ته. زما دې زړه کې ډېر راتله چې زه لږ ودرېږم او یو دوه خبرې معمولی وکما، خو هغلته کې غټ سټیج یي، بهرحال ترتیب دی د هغې نظم دی مناسب نی. نو زما زړه غوښته چې د حضرت مفتي صاحب د بیان او د خبرو نه مخکې یو دوه خبرې نورې مې زړه کې وي او یو دا شعر راته بیا بیا یادېدو چې عقیدت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، یدے بیزا لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں. که پزړه کې د عقیدت او محبتي نو دی الله والو ته وګوره د دې په لستونو کې ید بیزا دی، ید بیزا د دې بدن او د دې اندام او د دې شان عام نه دی. ګورې دا ډېر اوچت خلک دي. د دې په یو نظر باندې الله پاک ته چې دې د دې مخ ته ګورې، الله پاک ته څومره ځل د رحمت په نظر باندې ګوري. دا د الله د رحمت د اخیستو وسایل او وسایط او ذرایع دي. ستا مور او پلار دي، ناپوهه دی، بلمازه دی، جاهل دی، هر څه چې دی که نیک وي خو نور علی نور. ته د هغه مخ ته ګورې. حدیث کی راضی د ورځې 70 اویا ځل وګوره. د اویا مقبول حجونو ثواب بشر د دې چې تانه خوشاله او ته د هغې خدمت کې د اویا مقبول حجونو ثواب به خدای ستا مالنامه کې لیکي. د الله خزانې ډېرې دي، هغه سره کمې نشته. نو ته چې د الله د یو ولی په صحبت کې کښېنې او د هغه مخ ته ګورې او د هغه دعاګانې، حضرت مفتي صاحب مونځ نه پس څنګه دعاګانې وکړي، په دې زړه مې لګېدې څنګه دعاګانې وکړي ټولو ته. چې کوم راتلونکي دی هغې هم یاد کړه، چې کوم راغلي دي هغې ته هم دعا وکړه. دا خو د رحمت سینه ده روانه ده، دې کې کمې نه راځي انشاءالله. د دې تعلق عرش الهی مبدأ فیاض سره دی، خو موږ د خپل طلب وښایو. دې سره که یو ځای شو انشاءالله العزیز الله جل شانه به د رحم و کرم معامله وکړي. الله دې زموږ د ټولو دا راتګ انتهایی قبول کړي او الله جل جلاله دې د ټولو جولای لاسونه او زړونه د رحمت او د ایمان نه ډک کړي او الله پاک دې د اجتماع انتهایی د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي، زمونږ او د ټول انسانیت د هدایت ذریعہ دی وګرځي. آمین. واخر دعوانا الحمدلله.